السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زیم شاجي. ګرانو کتونکو، نو ښار کې د دریای کابل په غاړه باندې ولاړ یو او پرونه راسې دلته په اوبو کې مسلسل اضافه کیږي. مختلفو ښارونو کې تاسو ته به خبرونه راځي چې سیلابونه راغلي دي، نقصانات یې کړي دي او د دریای کابل په چې کوم زیاتې دی اوبو کې نو هغه مسلسل په اوچته باندې اوچتیږي. په دې به هم خبره کوو. دلته موږ سره زموږ ملګری موجود دی چې هغه دلته 24 ګنټې موجود دي. خو د ټولو نه غټ خبر مونږ د نوښار ته ورکوو او هغه د ممکنه سیلاب د هغې نه بچاو او د هغې باره کې خبره ده، خصوصا هغه خلقو ته چې د دې دریای کابل په غاړه باندې موجود دي، د هغوی کورونه دي، د دې په غاړه نوشیره کینټ دی، نوشیره کلا دی، د پبو نه راوالي تر خیرآباده پورې زمونږ نوښار د دې دریای کابل په غاړه پروت دی. زمونږ ورته ریکویسټ دی، مونږ ته چې کومې اطلاعګانې میلاویږي نو د هغې مطابق یو ډېره غټه ریلا هغه په دریای کابل کې راتلی شي، را روانه ده او را روانې 24 ګنټې دا د نوښار دپاره ډېرې د اهمیت حاملې دي. د دې دپاره چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه ضروري دي. متعلقه ادارې که هغه سرکاري دي او که غیر سرکاري دي، تنظیمونه دي، هغوی ته الرټ کېدل پکار دي. ریسکیو کم منیجمنټ دی، کومه اداره ده، دا مکمل فعالېدل پکار دي، ځکه کومه اطلاع چې ده نو هغه مونږ ته دا اندازه راکوي چې دا خطرناکه کیدی شي. نو را روانې 24 ګنټې دا د دې ټول نوښار دپاره دا اهمې دي. د دې دریای کابل په غاړه دا تبلیغي مرکز زمونږ غټه اساسه ده. دی له خپل حفاظتي انتظامات، خپل سامانونه دا محفوظو ځایونو ته رسول پکار دي. د نوښار کینټ، سرکاري ادارې، عام خلق، هغوی ته هم دا اطلاع چې خپل ریکارډ، خپل سرکاري کاغذات چې کوم نقصانات 2010 کې شوي دي نو کوشش دی وکړي چې هغه نقصاناتو نه د بچ کېدو کوشش اول کول پکار دی. شاجي مونږ سره موجود دی. شاجي څه به وایي کومې اطلاعګانې چې راځي او نوښار ته به څه وایي؟ مونږ دا تجربه مخکې تېره شوې ده، که دا موجوده دا صورتحال راځي نو خلقو ته څه پکار دي؟ اصل کې 2010 سیلاب نه پس چې کوم دی خلک ډېر اویل شوي دي، هوښیار شوي دي، هغوی باقاعده راځي او د پول د پاسه ودرېږي او وګورو چې څومره دي. هغه مخکې خو داسې چل وه، مخکې خو دومره سوشل میډیا اکټیو نه وه او بل انتظامیه موده وه. هغه سیلاب چې کوم راغو نو انتظامیه هم نه وه خبرو سیلاب راغلی او خلک یې کړي. خو دې پې د خلک اکټیو دي، ادارې هم اکټیو دي او سوشل میډیا هم اکټیو ده، ټي وي الکترانیک میډیا هم اکټیو. اوس په ګنټو ګنټو کې درته اکټیو شي ښایي چې دا تقریبا اوس موده وه کې تقریبا سریله چې کوم روانه 1 لاک ده. اوس آینده 24 ګنټې ډېرې اهم دي. د تېر کال د 2010 ریله څومره وه؟ یاره تقریبا زما په خیال دا پولې چې جوړ کړی دی 1,30,000 وه. 1,30,000 خو دا پولې چې جوړ کړی دی هغې نه یې ډېر اوچت جوړ کړی دی. سیلاب ته یې کتلي دي، خو دا نه خاصه که بیا چېرته سیلاب راغلی. ګرانو کتونکو، اطلاعات مونږ ته راځي او د هغې په بنیاد باندې زمونږ سوشل ذمهواري ده. زمونږ مقصد د دې ویډیو دا خوف و هراس پیلاول، خدا نخواسته لا داسې صورتحال، دا زمونږ نیت، مقصد، مراد دا نه دی. ذمهداري زمونږ جوړیږي چې کوم شی مونږ ته رارسي، کومه اطلاع رارسي، کوم خبر مونږ ته میلاویږي نو د خپل اندازې، د خپل تجربې مطابق هغه خلقو ته وړاندې کول، د هغې د تدارک کوشش کول او هغې نه معاشره، خلق دا بچ کول دي. ادارې متحرکه دي، مزید متحرک کېدل پکار دي. مونږ چې کومه خبره وکړه د خپل ساز و سامان دا که محفوظ شي 24 ګنټو دپاره نو دا ګرانه خبره نه ده. خدای دې نه کي چې دا صورتحال جوړ شي، خو د خطرې پیش نظر مونږ دا خبره کوو. مونږ سره زمونږ ملګری موجود دی چونکې دی په دې دریای کابل کې دریاب کې
د دې دلته کې ټوله ورځ تېرېږي ورځ او شپه زندگی تېرېږي ده زندګي ده نو د سره به یو څو خبرې کوو اول خو دې ملګرو ته خپل نوم واله مانو رشید خان د کشتیپور کې نوشیر صدر یم پرون نه د دریای کابل کې اوبو کې څومره زیاتې راغلې دي تقریبا یاره قرون اول تر 28000 تقریبا 29000 کروڑ کیس پر خطا دي ښه دي او اوس هم لکه دا تقریبا اس پتہ نه لګدا تقریبا 1 लाख نه برابر تقریبا پروګرام روان دي او کې دې زیات شي ځکه چې دا رسره ده مثلا عمره شو ګنټه پسو ته شو بقا کان کې نشانی ده پاره چې دا وب کمی کې زیاتېږي دوست کو برابرانو شو دا 1 लाख تقریبا 1 लाख 30 کې 40 دماغه 2010 نم زیات روان دي ولې چې هغه لکه پیلاوي او دا به کو دا سپیډ روان دي تقریبا په سکندونو کې دنیا نه خړې اړې ته او په پیدا زیاتې او دا په بنیاد باندې په ځاتې دي بل هم دا ریسک مرګ دي لکه 24 غنټه سره کې چل دا مخامخ کې لګرا ولې خیر دی لکه دې لکه دا شاته ناس دي دې لکه 24 غنټې هم دا ګرځي راګرځي اوس زبې سره روانې ما داس په ونه وته تقریبا اکوړي پورې اطلاعات کوم چې ګردان محفوظ یې تور رسوي اوس ته اطلاعات تاسو روان بالکل سو اطلاعات دا وته ته د کوم چې پورنه دي چې ضروري سامان لکه څنګه مارور ویل ضروري سامان شو لکه دې ضروري سامان دي سبا له سګرانی دا دا خپل محفوظ یې تور رسوي خو سینه سم چې لري خېبه ځکه دا ماشومان راځي ډېر دا ولر د موږ ته منې کوم لکه د سر تدې د فائدې لپاره نو په څنګه سمشته نو دا چې سبا چې یاله اوس د خره دا او چې جاله خره دا 10 کې دا کارو شو چې راغو اسم نه پور نه اسم شپې یو مسله راغو چې سار مقتل وي اسم جا او بدلم کشتو مرګ ټول 24 غنټه ما سره ولر دغه کشته ول دغه ولادي هني ټیم د الله خدمت د لپاره نور څه لارش مالش نه نو ټول کشتو ول ولر خپل ولر دار د ریس کول مرګ ولر داري نو بالکل 24 غنټه تابعداري ګرانو کتونکو دغه خبره او اطلاع چې دنو هغه چې کوم یو به مسلسل اضافه کیږي مونږ ته کوم اطلاعات دي بره چې کوم بارانونه وشو کومه ټوله مونږ خپله تجزیه کوو او خپله خبره کوو نو که داسې صورتحال جوړېږي نو هغه د 2010 د اوبو نه هغه زیات ویلی کېږي په هر حال د خپل نیک نیتۍ سره او خپله سوشل ریسپانسیبلیټي خپله سماجي ذمهدارۍ دا پیش نظر ساتلو سره مونږ خپل خبر تاسو له درکو اطلاع مو درکه چې ضروری کاغذونه ضروری سامانونه خپل اهل و عیال خاص کر د زمونږ تبلیغي مرکز دلته چې کوم د دې ضروری سامانونه دي نو د هغې حفاظت د دې دریای کابل په غاړه چې کوم خلق دي نوشیره کینټ نوشیره کلا اکوړي کې مخکې خیرآباد سره راځي دې خوا په بو طرف ته پیشمرو نو کم او دا سیند تاسو ته به ښکاري دي اوبو کې چې کوم تیزوالی دی او دا به ورته وښایو ښکاري هغه دی مخامخ نو دغه احتیاطي تدابیر اپناول او خپل احتیاط کولو حکم دا موږ ته مذهب هم راکوي دین راکوي او دا موږ له پکار دی نو دغه خبر مخکې خلقو سره هم شیر کوي دا اطلاع مخکې خلقو سره هم شیر کوي په نیک نیتۍ باندې شیر کوي چې بې خبرۍ کې داسې یو مصیبت په دې خلقو را نشي چې هغه بیا ډېر نقصان شوی ډېره مننه الله په امان